بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نننی پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو پارلیمنت کې چې روان کوم د بجټ اجلاس دی نو پرون چې څه شوي ډیره بده شوې وه، ځکه چې یو طرف ته په هر لحاظ سره پارلیمنت چې کوم دی دا یو مقدس ایوان مونږ ګڼو. دلته کې د خلکو مسلې او دلته کې د قانون سازي کیږي او دلته چې کوم خلک رالیږي یا کوم خلک راځي نو جنرلی مونږ دا وایو چې دا ډېر زیات باعزته خلک په سوسایټۍ کې د ډېر لوی مقام د دوی په سوونو نه په زرګونو خلک دوی له چې کوم د خپله رایه ورکړي هغه منتخب کړي نو دوی چې دلته کې کوم کرکټر ډسپلی کوي نو دا هغه کلیکټیو کرکټر اف د سوسایټي چې کوم دی هغه شو کوي. پرون څه وشو مونږ وکتل چې که عام ممبرانو خاص کر د حکومتي پارټۍ له اړخه که عام ممبرانو که وزیرانو چغې وخله کنزل کوله او بیا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې زمونږ په دین کې زمونږ په معاشرت کې د دوو څیزونو قدر، یو د کتاب یو د قلم. پرون چې مونږ د کتاب کوم قدر کې ته کتلی دی آیین خو پرېږده چې د هغې سره خو چې پرون د بجټ کومې کاپیانې وي چې په دې کاپیانو په پرنټ کولو باندې د قوم په کروڑونو روپۍ چې کوم دی هغه خرچه کیږي. او سونے پہ سہاگا وزیر دفاع سے پرویز خټک صاحب ډېر عزتناک سړی دی، د خیبر پښتونخوا یو ډېر دروند مشر، پرون هغه هم ولاړو هغه دغه یې کو علي امین ګنډاپور صاحب دی او بیا د دې هر څه د پاسه شوکت محمود صاحب چې د دې ملک خوش قسمتي یا بدقسمتي چې هغه د تعلیم او د کلچر دغه دی هغه ډپارټمنټ د هغه سره دی. پرون د هغوی کرکټر هم خلکو ولیده چې یاره څنګه کتاب ویشتل یا کتاب دغه کول. او بیا چې کوم دی د انساني حقوقو وزیره شیرین مزاري صاحبه ریپورټډلی دا ډېره زیاته کوالیفایډ ښځه ده، پی ایچ ډي کړې ده او استاذه پاتې شوې ده. خو پرون چې هغې په پارلیمان کې د کوم کرکټر مظاهره کړې ده داسې ورپسې ځه مراد سعید صاحب دی ټول چې کوم نو ما په خیال سړی ساده الفاظو کې دا ووایي چې یاره څه شوي دي دا بد شوي دي او نو په کار چې دا شوي، ځکه چې دا خلک د معاشرې هغه خلک دی چې کم دوی ته لیډرز وایي، دا خلک یې فالو کوي چې یاره سبا که په یو بل ځای کې یو سړی راپاسي او هغه کنزل دغه کوي نو که څوک ورته دا ووایي نو هغه وایي چې یاره دا خو زمونږ په پارلیمنټ کې هم دا دغه بد کنزل کیږي چې هغه سړی په نارملي د هغې دغه نه کوي چې کوم لږ هم سوشل خلک وي نو ما په خیال هغه دا کنزل منزل نه کوي یا دا ګالم ګلوش یا دا جګړې. زه به پې د سره څه خبرې کوم خو زه نن د پروګرام کې مونږ مختلف سوسایټي لیډرشپ چې کوم دی یا پولیټیکل لیډرشپ سره د هغوی سره په دې خبره کوو چې یاره څه دا څه روان دي او څه کیږي او دا ولې کیږي. نو زمونږ سره په دې پروګرام کې به شرکت کوي د قومي وطن پارټۍ چیرمین سینیر پارلیمنټیرین ښاغلی آفتاب احمد خان شیرپور صاحب به زمونږ سره، د جماعت اسلامي سینیر رهنما امیر جماعت اسلامي ښاغلی سراج الحق صاحب به زمونږ سره، هغوی نه به دا تپوس کو. بیا د جرنلسټ کمیونټي نه زمونږ سینیر کولیګ چې نیشنلی انټرنیشنلی چې کوم دی هغوی ټول عمر د صحافت په دې حوالې سره هغوی او دا پارلیمنټ یې کور کړی دی، د ریډیو پاکستان ډي جي هم پاتې شوی دی، ښاغلی مرتضی سولنګي صاحب سره به هم په دې حوالې سره خبرې کوو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پریزیډنټ سینیر رهنما هم دی ښاغلی لطیف افریدي صاحب سره په دې حوالې سره به خبرې کوو چې یاره دا صورتحال دا دومره فال په دې حوالې سره به ګران کتونکو مونږ خبرې کوو. آفتاب احمد خان شیرپور صاحب تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه تاسو مونږ له وخت راکړه. شیرپور صاحب ډایرکټ چې په سوال راشو پرون په اسمبلی کې چې څه وشو ټیک ده په دنیا په اسمبلو کې هم بعضې ټایم کې جګړې موشي دغه موشي خو پاکستان لږ یو خپل کلچر خپل ماحول او اسمبلی فلور چې کوم دی چې غیر چاپیر بره پې ټول قرآني آیاتونه دي او لاندې چې کوم دی لکه یو مقدس فلور ګڼلی شي. پرون چې دا څه وشو اسې ایز ا سینیر پارلیمنټیرین ایز ا سینیر پولیټیکل لیډر دې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ؟ حسن صاحب دا خو ډېر شرمناک واقعه وه او ما خو چې څومره وخت تېر کړی داسې واقعه ما چې ته نه لیدلې چې د ټریجري بینچز د حکومتي خلک چې دي هغوی داسې حرکت وکړو دا هغه راځي پکې جی आवाज راځي جی او تاسو आवाज ټیک راځي دا اکو پکې راځي جی اکو پکې بس هغه مینیج کوي جی فخر دا اکو مینیج کوي جی تاسو خبره کوي جی
نو دا زه خو حیران یم دا خو زمونږ خو شورونه دا غو چې اسمبلی د حکومت کار دی چې هغوی هلته یو ماحول جوړ کړي اپوزیشن سره او اسمبلی وچلوي خو اوسه پورې د 3 کالو کې دوی اسمبلی ونه چلوي او دا خو قصدن زما په خیال دوی ته همداسې هدایت ملو شو چې تاسو بځای او نن به دا کار وکوئ نو دې طریقې سره خو دوی د اسمبلی چلول غواړي دا زما په خیال یو بل څه ارادې ماته دوی ښکاري او شیرپور صاحب اسې یو خبره ده دوی وایي حکومت والا وایي چې یاره دوی مونږ خبرو ته نه پرېږدي پرایم منسټر خبرو ته نه پرېږدي دا څونه پورې که فرض که داسې وي نو از اټ ا ویلډ جسټیفیکیشن ګوره حسن صاحب دوی د پرایم منسټر اړومنې سپیچ یادوي هغه ما یو سپیچ هغه چونکې هغه وخت کې د الیکشن دانله خبره واغو نه پاږي کې شور شرابه شوی و نو دا خو یو هغه خبره هغه نه پس کو پرایم منسټر خو اسمبلی ته راځي نه د څنګه به دوی دا چې هغه کې دا خو د سپیکر کارو چې دا یو داسې ورکینګ ریلیشنشپ اپوزیشن سره جوړ کړو ورونم د سپیکر زه به وایم چې دا کمزورتیا وه چې کوم طریقې سره دا خبره چا نه منله وزیران هغه وی چې بھائی بس کې هغوی نه بس کولو نو ادانه چې څه کم کسان هغه کړل نه آیا دا اصل کسانو دی کې یو دوه درې بهي او د وزیران مو په څوک په ډسکونو ترې څوک چا سکول نه هغه دا خلکو ذمہواری نه و دا خو د اسمبلی کې دنده خو ټول کې مخکې د وزیرانو ذمہواری ده چې هغوی ماحول ټیک کړي او د پارلیماني امور وزیر چې دی هغه کاري چې هغه دواړه طرف ته داسې حالات جوړ کړي چې داسې حالات هغه داسې واقعیات نه کیږي او سپیکر هم دې بس زما په خیال سپیکر تم د بار نه هغه ملاویږي ډایرکشن ملاویږي او بار نه وته هغه ملاویږي چې سبا داسې کې نو دې طریقې سره خو اسمبلی نه چلےږي زما په خیال کو دا صورتحال نو سبب کو څوک بل څه هغه کې وایي چې ګوره دا اسمبلی ته د دې حال دی نو زما په خیال اسې دغه له خو شیرپور دغه له خو تیاری نه کیږي اکثر وایي کنه بیا به دا وایي چې خلکو کوم لګه که تاسو سوشل میډیا وګورئ نو کافي حده پورې ځکه چې مخکې خو چې بهر څه کېدل نو دونه زه یو پاکستان ټلویزیون هغه به ډېر کنټرول وله اوس خو په سوشل میډیا باندې دا هر څه ډېر وایرل شوي دي نو که چېرې فرض که سبا دغې له خو تیاری نه کېږي چې زه بس خلکو ته وایي چې دغه ستاسو خلکو الیکټډ خلکو جګړې کوه کنځل کوه جي زما خو دا خیال دی چې حکومت په خپله داسې حالات پیدا کول غواړي چونکې کارکردګي خو په 3 کالو کې ښکاره نه شوه نو اوس داسې حالات پیدا کړي او بیا د بجټ سیشن خو ټولو کې اهم سیشن په کال کې د بجټ سیشن او په هغې کې چې داسې واقعات وي چې د بجټ کتابونه یو بل باندې وغورځولی شو نو دې دا بجټ په بیا موږ دې نه څه هغه واخلو چې بھائی دا دوی دا بجټ جوړوي کو داسې کې د قوم دپاره د یو کال لپاره دا بجټ جوړوي چې په هغې کې به د خلکو د فلاح او بهبود لپاره څه کار کېږي زما خیال نه دی چې په دې باندې به خلک نور هم زیات مایوسه شوي چې دا صورتحال جوړ شوی دی په اسمبلی کې اسې دې کې چې شیرپور صاحب دا کم ایکشن چې واغسته سپیکر دا 9 کسان درې د یو طرف نه او 4 د بل طرف نه چې دغه کړله نو تاسو ګڼئ چې دا بیسډ آن فیر یا جسټس چې ورته وایي چې یاره لکه هغه انصاف وشو که نه څنګه چې تاسو ووایئ چې ګوره زمونږ ډېر سینیر کس دی ډېر ریسپیکټیبل پرویز خټک صاحب چې کوم دی هغه هم پکې لګیا و شیرین مزاري ځان ته ډېر دغه وایي هغه هم پکې لګیا وه علي امین صاحب چې کوم دی هغه هم مراد سید صاحب هم په ټیبل باندې ولاړو نو لکه څه وایي چې دا کوم کسان یې پکې ټارګېټ کړل آیا دا هماغه کسان دغه شوي دي که نه دا سره بس یو خانهپوري کړی دی زما په خیال خانهپوري شوې ده دې کې ډېر ویډیوز وو په کار دی چې ټول ویډیوز سپیکر صاحب کتلې وې بعضې باندې سترګې پټې کړي دي بعضې باندې ویلي دي او دا کسان پکې راغلی نو دا خو هسې د کابې لپاره هغه وشو چې بھائی سپیکر په دوی باندې ایکشن واخیسته زما په خیال دا طریقه نه ده دې سره حالات چې کوم رخ ته روان دي نو سبا اوس دې نه پس په وزیر اعظم راځي او هغه خبره کوي
څوک په چته پرېږدي هغه داسې په دې صورتحال کې. نو زما په خیال اوس هم پکار دا دي چې سپیکر او د دې مشران حکومت ځکه د اسمبلی کې ماحول کې کول دا د حکومت کار دی. دوی خدا نه مني، دوی خو وایي چې بھائی دا خو زموږ کار نه دی، دوی کار دی چې دې لپاره هغوی وایي چې اپوزیشن او حکومت ایکولی ریسپانسیبل دی اسمبلی کاروایی چلولو کې، یوازې حکومت نه دی، دوی به هم کیږي. نه جی نه، دا بالکل غلطه ده. دا د حکومت ذمہواري ده. دا پارلیماني امور وزیر چې دی هغه سپیکر د دوی دی، ټول د هغه دی، د دوی کار دی چې ماحول به جوړې کو. قانون سازي کوي نو خو فایده حکومت ته ده او حکومت په دې لپاره دی چې تاسو وګورئ په هر یو اسمبلی کې چې حکومت نمائندګانو هغوی به اپوزیشن سره خبرې وکړي او په قوانین باندې په هر څه باندې میټینګونه به یې وکړل او هغه به پاس شو. نو دې وخت کې ولې نه کېږي؟ دا د دوی ذمہواري ده. دا غلطه وایي چې د دواړو ذمہواري ده. اپوزیشن خو په اسمبلی کې شورم کوي، هم کوي، تا خو هر یو اسمبلی کې شوي دي. دا غلام اسحاق خان چې صدر او په هغه وخت کې تقریر کې شور شرابه شروع شو، نه دا خو اوس د دې خو دا مطلب نه دی چې دوی ذمہواري په اپوزیشن باندې واچي. دا بالکل غلط ده. هغه د دوی همیشه هم داسې کاري چې څه کار وشي او هغې نه پس د دوی ترجمانان راشي او ټول ارس ملبه په اپوزیشن باندې واچي. خیر شیرپا صاحب، د حکومت پرون هم چې دوی سره زموږ خبرې کېدې نو دوی وایي چې یاره مونږ اپوزیشن ته وایو چې راځئ یو اګریمنټ وکړو چې مونږ به خاص کر د پارلیماني لیډران شو، اپوزیشن لیډر شو، لیډر اف د هاوس پرایم منسټر شو، دوی چې کله تقریر کوي نو دا به مونږ نه ډسټرب کو، په دې باندې مونږ یو فارمل اګریمنټ کو. دا څومره هدف؟ یو خو دا خبره هم ډېره عجیبه ده چې زمونږ لیډران دوی به دا کوي چې یو بل ته به سپیس ورکو د هغې دپاره ریټن اګریمنټ، خو زه بیا هم دا پکار دی هسې اصل سے مخکې خو یو ماحول خو دې ټیک کی کړه او دوی سره چې په یو څو هغې کې میټینګونه وشو نو هغې کې بس د دوی بل کار به نه وي چې دا خو انارو لپاره راغلي دي. نو اپوزیشن په دې باندې هغه شوی تنګ شوی چې بھائی هر یو شي کې تاسو ما باندې د هغه لکه پرون اوس کو تاسو وګورئ نو لیډر اف دی اپوزیشن چې سپیچ کوو د دوی څه نارې چور چور ډاکو ډاکو دا نارې لګولې. نو زما په خیال په کار دی دغسې ریټن ضرورت نشته. یو ځل چې ماحول ټیک شي بیا په خپله د اپوزیشن والا به اپوزیشن مشران سنبھالي او حکومت والا به خپل کسان سنبھالي، هغې کې مشکلات نشته داسې. خو دې ځل لکه وګورو شیرپا صاحب د دې اسمبلی تقریبا دا د 3 کاله درېیم بجټ دی او په دې 3 کاله کې مونږ چې د په دې کې نارمل ډیبیټ یا نارمل لا میکینګ هغه شی ونه لیده، خو چې هر یو سیشن یې که د هر څه دغه په هغې کې هم دا چې کوم دی هلړبازي پکې کېږي، کنځل پکې کېږي، یو بل باندې پکې اټیکس کېږي. بالکل هم دغسې ده. دا 3 کاله کې هېڅ قانون سازي ونه شوه. ټول چې کوم دوی څه نه څه قانون سازي کړې ټول په اورډیننس باندې کړې ده. دلته ماحول داسې نه دی او دې بجټ هغې کې خو هر یو ممبر دا غواړي چې هغه سپیچ وکړي او خپل حلقې د خلکو نمایندګي وکړي چې هغوی څه مشکلات دي هغې باره کې خبره وکړي. نو دا هر یو ممبر حلقې خلک هم دې ته منتظر دي، هغه هم ونه شو. نو زما په خیال دا صورتحال ډېر خراب دی او په دې کې کو دا صورتحال هم دغسې و 3 کاله خو تېر شو او مونږ بار بار دا وایو چې حکومت علیه چلېږي چې اپوزیشن دا پارلیمنٹ چې دی هغه صحیح سمت کې رواني نو حکومت به چلېږي او چې هغه صحیح سمت کې نه روان نو حکومت پسې چلېږي. دې کې شیرپا صاحب دې کې د اخرنۍ پوښتنه ده کوم دې کې د ستاسو غونته کې سینیر پارلیمنټیرین که هغه پارلیمنټ کې دننه دي که بهر دي ځکه چې تاسو عمر تیر کړی دی پکار نه دي چې دوی طرفه انټرونشن وشي. ټیک د پی ټي آی سره به نوي کساني یا نورو پاټو سره به دغه چېره جذباتي او بل چې بعضې ټایم کې خو لګیم چې د بهر نه انسټرکشن هم دغه و چېره تاسو چې کوم دی تقریر ته پرې نه دی کوم رپورټس چې راځي بعضې دا یو خبره کوي نو نه ګڼئ تاسو چېره لږ انټرونشن پکار دی دا مشران چې راشي چېره دوی ته مو وایي چې کم از کم بهر به یو بل پسې هر څه جلسه جلوسو چوک چوراها کې به وایو خو په دې دا پارلیمنټ دا فلور چې کوم دی
دا یو مقدس ځای دی، په دې کې به مونږ د عوامو یا د ملک د مفاد په هغې باندې خبره کوو. اصل صاحب زمونږ پکې ډېر محدود هغه کېږي، خو چې دا ملک وزیر اعظم په ذهن کې دا دی چې بس دا به همداسې چلو، نو بیا په دې کې څه کېدي چې هغه لاندې خلک خو هغوی هم په دې کې ما تاسو وګورئ چې څوک زیات چا کنځلې کړي دي یا چا زیات جګړه مګړه کړې، هغوی به په دې انتظار کې چې ما ته په دې باندې څه نه څه انعام ملاوي. نو دا صورتحال او دوی کو دا وایي چې یاره مونږ لومړي ځل موجود چې اسمبلی کې بي وو، هلته 35 کسان د دوی 15 کسان هغې کې موجود وو، هغوی ښه ټریننګ کړی دی. صوبایي اسمبلی کې د دوی 8 کاله په صوبایي اسمبلی کې اوسي، نو نور دې نه زیات دوی څه هغه غواړي. بس خو چې دغه یې قاسم شیرپو صاحب چې په لمبي ځل باندې هم راشي، خو چې څه ټریننګ یا دغه یې نو هغه په هغې باندې پته لګي. ډېره مننه، تاسو مننه، تھینک یو ویری مچ. الله دې مخکې خیر پېښ کړي، د الله تعالی نه به خیر غواړو. ګرانو کتونکو، دا د قومي وطن پارټۍ سینئر رهنما چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپو صاحب سینئر پارلیمنټیرین پاتې شوي دی ډېر وخت صوبایي اسمبلی او مرکزي اسمبلو کې چې کوم دی. دا خبره کول چې ډېر یو بدقسمتۍ خبره ده. ګرانو کتونکو، زمونږ سره بل زمونږ سینئر رهنما د جماعت سینئر سیاسي رهنما د جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب سینیټ اف پاکستان غړی هم دی، هغوی زمونږ سره په لاین دی. هم په دې حوالې سره چیرې دا کوم ماحول جوړ شوی دی دا که دغه شانتې رواني نو کېږي بس 3 کاله کې پارلیمنټ کې دننه نه قانون سازي کېږي، نه پکې ډیبیټ کېږي، نه پکې دغه کېږي. سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډېره مننه سراج الحق صاحب. لومبۍ پوښتنه خو دا د ظاهره خبره ده، دا سوال خو هم دغه جوړېږي چې یاره مونږ وایو چې ستاسو دې باره کې څه خیال دی، خو چې پرون څه شوي دي نو د هر چا دا خیال دی چې یاره دا بد شوي دي. خو زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې دې سټیج ته مونږ ورسېدو ولې چې پارلیمنټ بره مونږ لیک بره په پورا فلور باندې چې کوم دی د قرآني آیات مخامخ چې کوم دی د بابای قوم تصویر سپیکر او دې کې مونږ په یو بل باندې چې کوم دی کتابونه ورله دغه وله نن پکې وي سینیټایزر په یو بل ورشتي دي او حالات دې ته رالل چې لټرلی کنزل پکې کېږي چې دغه کنزل سړی په پارلیمنټیرین نه په یو چوک چوراهه کې هم نشي ایکسپیکټ کولی، هغه هم په دغه فلور اف د هاوس کې مې ده چې مونږ او تاسو مقدس وایو. جي بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په معاشره کې د منبر مثال او د مشر دا د معلم دی، د قوم مربي دی، مشر دی او د هغه خبرې سپورټ کوي، د هغه حرکتونه خلک سپورټ کوي، د هغه تقدیم خلک سپورټ کوي او په هغې بنیاد باندې د دې حقیقت د معاشري افساد دي او دا یو مقدس فریضه پیغمبري کار دی. مشتري پیغمبري کار دی، الله تعالی حکم دا دی چې تاسو پر روي او هغه ورکوئ نو دا اهل تاسو. ان الله یأمر ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله درته حکم کوي د امانت نو د اولنۍ زمونږ د عوامو هم د یا موږ د وخت کې د کومو خلکو د اخلاقو په اړه کتلو، د کردار معیار هم کتلو، د دیانت معیار هم کتلو، هغه د سړیتوب د مشرۍ د تجربې معیار هم کتلو. یو مرحله بیا چې کله دا ته لاړم او دا دوی وشو تقریبا 1000 روپۍ زیات وخت شو. نو دې 3 کاله کې غېږې ماشومه ګرځېدو شو، د مور نه شرکتې دي په خوراک شروع کړي، ډېر څه زده کړي. خو دا چې زمونږ په دې اسمبلۍ کې چې کوم خلک راغلي دي هغوی په 3 کالو کې هېڅ هغه تربیت ونه شو. 226 اجلاسونه د کلي نه کړي دي. په دې 226 اجلاسونو یو هم داسې اجنډا نه ده تېر شوې کوم لپاره د ریلیف یا
او دغه شان دې قومي سملښت یا پسونو کې په یو منټ په یو سکند باندې نو موږ تاسو د غریب عوام په کروڑو روپۍ خو د هغې په نتیجه قوم خویندې او میندې چې بلې کېږي حقیقت دا دی چې پاکستان کومه تماشه جوړه کړې وه په ټوله دنیا کې او په یورپ کې هم او په نور باقي دنیا کې د ډېر زیاتې مصیبتې کړې وې چې د دې خلکو دپاره د جمهوریت چاوې دا ناباکي او چاوې د دین حقیقي نشته دی نو زموږ پاکستان یو ښه قوم دی یو ډېر لوی وطن دی خو افسوس دا دی چې مصري خلکو په لاس کې دی چې د هغوی د لاسه معاشي ستونزې کې هم زیات اوس او اخلاقي معیار او سیاسي سراج صاحب اکثر چې مونږ ستاسو غونته ستاسو نه خو لکه پارلیمنټیرین سره خبرو کو نو هغوی یو خبره کوي وی دا سنوي نه ده دا د دنیا په پارلیمانو کې کېږي جګړې هم کېږي پکې یو بل باندې کرسۍ هم ورولي او دا تو مې او دا خبرې کېږي نو آیا دا یو ویلډ دغه دی ارګومنټس دی یا موږ چې ته وایو چې موږ وایو چېرې دا خو پلاني ځای کې هم کېږي امریکا کې هم شوي جاپان کې هم شوي برازیل کې هم شوي دي نو که پاکستان کې وشو نو داسې نوې خبره نه ده از اټ ا ویلډ دا زموږ لپاره خو امریکا مثال نه دی او زموږ لپاره برازیل مثال بالکل د هغوی په شناختي کارډونو کې خو د مور نوم یې او د پلار نوم نه چاته د پلار نوم نه معلوم نو آیا موږ به دا وایو چې خیر د کالته هم د چا پلار نوم چاته نه معلوم نو دلته هم که چاته نه معلوم ته خو جنس پرستي هم روا ده هلته خو شراب هم روا دی هلته خو د سور ګوش هم خلک خوري نو موږ خو مسلمانانو معاشره ده زموږ لپاره خو ایډیل او نمونه د مدینی اسلامي ریاست دی د خلافت نظام دی او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم خو موږ د کنځلو نه منې کړو نو که څوک دا دلیل ورکوي چې دا د مخکې نه کېده دا ډېر غلط دلیل دی او د مخکې نه که یو غلط کار کېده نو دوباره کول سباره کول او بار کول او بیا ستاسو خبره سراج صاحب ستاسو خبره چې دا رول ماډلز دي دا مشران دي په معاشره کې مشر ممبر حاجي صاحب جرګمار وزیر دینه د خلکو توقعات دي چې دوی که یو کار معاشره کې بد ګڼلی شي نو که بل ځای کېږي هم دلته به هغه نه کېږي هغې دپاره د مذهب ضرورت هم نشته دی معاشره هم یو خپل یو دغه کوي پکې دا خو مونږ ته خپل دین هم دغه خبرې کوي خو بس اصل بنیادي مسله دا ده چې دا خلک نه ځان الله ته جواب ګڼي ځکه چې الله ته څوک جواب دی هغه هم د خپل هر لفظ خیال ساتي چې سبا له الله پاک زمانه تپوس کوي نه دا خلک عوامو ته ځان جواب دی ګڼي ځکه چې زموږ عوام هم کنځلې ورځې ورځې دا څیزونه نه خوښوي او خالص دا پرون او نن چې کوم کار کړی دی دا خو نه د الله د رضا دپاره دی نه د عوامو د فایدې دپاره دی دا خالص هغه خپل لیډرشپ د خوشحالولو لپاره ځکه چې هغه لیډران په دې خوشحالۍ کې چې زما دپاره پلانې وکنځه پلانې بې عزته کړه لهذا د کنځلو مقابله نه نو سراج صاحب بیا خو لکه مطلب دا دی چې د اخلاقي دغه بیا د لیډرشپ ډېر ښکته شوی دی د دوی نه بیا مونږ ګیله به نه کوو بلکې د لیډرز هغه سټنډرډ دې ته راغلی دی چې په دې خوشحالېږي چې ما پسې زما چې پسې کم خلک دی ما لیډر ګڼي نو هغوی دې داسې کار کوي بیا خو د لیډرز کې پرابلم دی اصلا پخوا په دې سملی کې وایي چې کله خبرې به ترخې شوې نو وزیرانو به د هغې د خوږولو کوشش کوو خو دا اول ځل موږ وکتل چې په کنځلو کې هم هغوی او په ګزارونو کې هم هغوی او ما ته ډېر زیات افسوس دا وشو چې په خپله باندې د تعلیم وزیر د کتاب بېزتي کوله د تعلیم وزیر کتابونو باندې خلک وشتل او په فایلونو باندې خلک وشتل نو که دا کاغذ اسم پې نه یې لیکلي که نه بیا هم د دې قرطاسه د کاغذ یو لوی مقام مرتبه ده دې وجې د کتاب توهین کول دا زما خیال د علم توهین کول دی دا د انسان دغه شرافت چې د دې کتاب په وجه الله ورکړی د هغې توهین کول پکار دی نو په کومه پیمانه یې چې تلې دوی پرون پریوتي دي نن هم پریوتي دي دې کې سراج صاحب یو خبره بله کېږي دا خبره ما د شیرپاو صاحب نه هم وکړله ستاسو نه هم کوم حکومتي خلک وایي چې مونږ دا کار ځکه کوو
چې دوی زمونږ خلک زمونږ لیډران یا بجټ اجلاس کې یا پرایم منسټر چې کوم دی هغه خبرو ته نه پرېږدي. پریزیډنټ راغلی او سپیچ یې کوو جاینټ سیشن ته هغې خبرو ته نه دی پرېښې. مونږ ورته وایو چې زمونږ سره یو فارمل اګریمنټ وکړئ چې تاسو به زمونږ مشران خبرو ته پرېږدئ، مونږ به ستاسو مشران خبرو ته پرېږدو. دې کې څومره پورې وزن دی په دې خبره کې؟ وایه دا پکار دی وزیا خو یو پولیس والا وکار دی چې ورته یو ایس ایچ او لیږل پکار دی. په سینټ کې پاتې شوی یم او په دې شپږ کالو کې چې کله نه د پی ټی آی حکومت قایم شوی دی یو ځل وزیر اعظم سینټ ته نه دی راغلی. حالا چې په سینټ کې ډېر سنجیده ماحول دی او دغه شان قومي اسمبلۍ ته هم نه دی راغلی. زما دا خیال نه دی چې کله یو مشر راځي خلک به د هغه بېعزتي کوي که هغه په دلیل خبره کوي یا په شرافت خبره کوي. خو مونږ کله ناکله دا جاینټ اجلاسونه یي هغې کوم چې دا لیډران راشي او کله د حکمران راشي وزیر اعظم راشي باید چې هغه د ټولو خلکو سره یو ښه رویه اختیار کړي. نو ما ته یاد نه دی چې په دې تېر 3 کاله کې د پی ټي آی حکومت چېرته اپوزیشن لیډران راغوښتي دي. 2-3 ځل دا اپوزیشن لیډران راغوښتلی شوي دي د کشمیر په ایشو باندې هغه هم آرمي چیف راغوښتي دي او په هر اجلاس کې سیاسي لیډرانو هم دا ګیله کړې ده چې ته ولې دا اجلاس راغواړې. دا خو پکار ده چې وزیر اعظم دا اجلاس راغوښتی وی چې موږ به په کشمیر کې څه کوو، موږ به په ګلګت کې څه کوو، موږ به په بین الاقوامي نور معاملات به څنګه حل کوو. خو یا خو دوی یریږي او څه د ډپریشن شکار دي یا د احساسي کمترۍ شکار دي. په دې وجه باندې دوی خبرو اترو د دلیل په بنیاد د دې نه طرحه کوي. سراج صاحب لاست کمنټ ساتره کې تاسو څه وینئ مخکې دا 3 کاله د باقي 2 کاله به هم دغه شانتې ځي او خدای مکه ځکه چې اکثر هم دغه شانتې وشي نو چې دغه په دغه جګړه شي منځ کې پیشو راشي دغه ته هغه اوسي که نه جي. اصلا زموږ په سیاست کې چې کله جرګې کېږي نو شور هغه سړی کوي چې اپړي او چې کوم سړی وړي او حق یې نو هغه وایي چې یاره په طریقه باندې په سلیقه دا خبره وکړئ دا جرګه وکړئ. نو دا دوی چې دا ډېر زیات شور شغرب کوي او ګرد و غبار اوچتوي دا د دې لپاره چې د وینا او د کولو ورسره څه کار نشته دی. نو دا پاتې موده هم په دغه جګړو کې تېر شي د دې عام نقصان چې کوم دی هغه نه عوامو او دغه ته نه دی حکمرانانو ته هم نه دی ځکه چې هغوی ښه په مزې کې دي اپوزیشن لیډران هم ښه په مزې کې دي. د دې ټول نقصان چې رسي هغه غریب عوام ته رسي ولس ته رسي او په دې وجه باندې که چاکو په خربوزه باندې وغورځېږي نو هم نقصان به خربوزې ته وي او خربوزه که په چاکو وغورځېږي نو هم نقصان به چاکو ته نه وي په خربوزه کې وي. نو دواړه ته نقصان عوامو ته دی ځکه چې د عوامو همدغه شان فیصلې دي نو اوس د هغې نتیجې دي چې موږ او تاسو ورته ګورو. بس چې مخکې دی الله خیر پېښ کړي نو اوس دغې ته پای شو الله تعالی ته به دوا کوو. نو ډېره مننه الله مو روغ لره. ګران کتونکو دا و د جماعت اسلامي امیر ښاغلی سراج الحق صاحب. واقعي دا خبره ده چې مونږ طرف ته یو طرف ته معاشرت یو طرف ته دغه دا رول ماډل ځي نو دا نه چېرې پارلیمان کې دا خبرې کېږي خو په ایشوز باندې دلته کې مونږ وکتل د کتاب کم شی هغه خبره وزیر تعلیم د انساني حقوقو وزیر دفاع صاحب هر یو کس لګیا او په ټیبل باندې وخیجه په کم ټیبل باندې چې دوی لکه دې ته مونږ چې دا مقدس پارلیمان دی نو چې دوی د دې عزت نه کوي خپله باندې دا حکمرانان دي د نور چا نه به دوی بیا څه تمه کوي. ګران کتونکو پروګرام به زموږ روان یو وړه شانتې دمه د مینه پس راځو بیا به نورو مشرانو سره خبرې کوو. جی ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې وقفې نه مخکې تاسو د آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب او د ښاغلي سراج الحق صاحب خبرې واورېدلې. یوزولي هم دغه د چېرې هر څوک دا بده ګڼي څه چې پرون شوي دي. دا وخت زمونږ سره کوم شخصیت موجود دی زه دا ووایم چې ټول عمر هغوی رپورټینګ کړی دی د پارلیمنټ رپورټینګ یې کړی دی او په دې ډیموکراسي باندې په دې پولیټیکل کلچر باندې د هغوی یو پوره هسټري ده. سینئر جرنلسٹ مرتضی سولنگی صاحب زمونږ سره. سولنگی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام خان صاحب. میری پیش کی معذرت میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے سولنگی صاحب بچے آئی نو دیٹ پھر بھی اتنی اچھی ہے بخیر راغلے سنگے جوڑے خی ٹھیک ٹھاک اتنا. سولنگی صاحب کل جو پارلیمنٹ بلکہ آج بھی اس کا تسلسل جاری تھا
آپ نے جتنی رپورٹنگ کی ہے، آپ کا جو جتنا جرنلسٹ کیریئر رہا نیشنلی انٹرنیشنلی، کتنی دفعہ آپ کا یہ تجربہ ہوا ہے کہ آپ نے کیبنٹ کے لوگوں کو جو ہے اسی طرح پروٹیسٹ کرتے دیکھا ہے، جس طرح کل وزیر دفاع صاحب ٹیبل پہ کھڑے ہیں، وزیر کمیونیکیشن، وزیر امور کشمیر، وزیر انسان حقوق، وزیر تعلیم، جس کا کام ہے کتاب کی عزت کرنا، وہ خود کتاب کو بار بار جو ہے ٹیبل پہ مار رہے تھے. تو کہیں کوئی واقعات ایسے ہیں جو آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ بھی، کیونکہ یوجولی یہاں آپ جیسے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جی اسی طرح ہوتا ہے، اس قسم کے پارلیمان میں ہوتا رہتا ہے. جی دیکھیں جی، پاکستان کی حالیہ تاریخ میں تو یہ پہلا واقعہ ہے. ویسے تو 1958 کے مارشل لا سے پہلے ڈھاکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کی طرف ایک پیپر ویٹ پھینکا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بندہ زخمی ہوا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے. جو مستحکم جمہوریتیں ہیں وہاں پر اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی. پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں حکومت کی طرف سے بلایا گیا بجٹ اجلاس، اس کو خود سبوتاج کرنا، یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. ویسے جو کمزور جمہوریتیں ہیں، ہائیبرڈ جمہوریتیں ہیں اور جو بری جمہوریتیں ہیں، وہاں پر تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو مستحکم جمہوریتیں ہیں وہاں پر اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ ایک طرح سے ایک دباؤ ڈالا گیا حزب اختلاف پہ کہ یا تو آپ احتجاج نہ کریں، جو کہ حزب اختلاف عام طور پر کرتی ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ اس طرح سے احتجاج کریں گے تو ہم آپ کو یہ چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ جب وزیر اعظم تقریر کریں گے تو اس کے اندر رخنا ڈالیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ اجلاس سے ایک دن پہلے جب انہوں نے 21 بل بلڈوز کیے اور حزب اختلاف نے شور شرابہ کیا تو وہ جناب عمران خان کو بہت ناگوار گزرا تھا. دیکھیں سرنگی صاحب، آپ نے جو بات کی، کل سے ہم حکومتی جو نمائندے ہیں اکثر ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کو ہم نے ایک آفر کی ہے، بڑا مطلب ہے کہ دل کھول کے کہ آئے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جب سپیچز کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کریں گے، جب ہمارے لیڈر کریں گے سپیچز کریں گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از اٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اپوزیشن یوجولی احتجاج کرتی ہے، اپنا رجسٹر کرتی ہے اپنا پروٹیسٹ جو ہے، تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ جس طرح یہ کہ لیٹس ہیو اے ریٹن ایگریمنٹ، اس کی کیا حیثیت ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اور پارلیمان جو حکومتی پارٹی ہے وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، حالانکہ دا کانسٹیٹیوشن از کلیئر، دا لاز آر کلیئر، دا رولز آر کلیئر کہ پارلیمنٹ کے اندر کس قسم کا ماحول ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو وہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند والا معاہدہ اپوزیشن پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر اپوزیشن اس بات کو نہیں مانیں گی. لیکن یہ لوگ کیونکہ اب نئے نئے آئے ہیں، پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں، تو اگر ان کو لکھنے پڑھنے سے شغف نہیں ہے تو ذرا اخبار ہی وہ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں کہ ان کے آنے سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کے لوگ احتجاج کرتے تھے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آپ یاد کریں کہ یہی حفیظ شیخ وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی حکومت کے، وہاں پہ ان پہ چوڑیاں پھینکی گئیں اور بہت کچھ کیا گیا. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ حکومت وقت نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو تقریر نہ کرنے دی ہو؟ یہ کبھی ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ پہلی ایک نئی روایت ڈالنا چاہتے ہیں کہ یا تو جو ہے وہ آپ ہماری غزل سنیں ورنہ ہم آپ کو شاعری نہیں کرنے دیں. یہ تبدیلی گئے جی. جی بالکل. یہ سرنگی صاحب یوزولی کیونکہ آپ نے اشارہ کیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز یا ہماری جیسی ہائیبرڈ ڈیموکریسیز کی طرف ہسٹوریکلی یہ ہوا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اس طرح ہو جاتا ہے تو ایک تھرڈ فورس جو ہے وہ انٹری مارتی ہے اور پھر ایک بڑے دڑلے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیز ور یور لیڈرز جو آ کے لڑتے رہتے تھے، تو بیٹر کہ ہم ایک اچھی طرز حکمرانی لاتے ہیں اور
جو ہے نا الیکشن دوبارہ کرواتے ہیں. ہوتا رہتے ہیں, ہم نے یہ گزشتہ 60-70 سالوں میں دیکھا ہے. گاڈ فور بٹ کچھ ایسی سچویشن تو آپ کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ کوئی قصدن عمدن ایسا ماحول پیدا کر رہا ہے کہ کوئی تیسرا آ کے جو ہے ریپلیس کرے؟ دیکھیں, جب 58 کا مارشل لا لگا تھا ایوب خان کا اکتوبر کا, تو اس نے اسی جو ہلاکت تھی ڈپٹی اسپیکر کی ڈھاکہ میں, اس کی مثال دے کر کہا تھا کہ یہ سیاستدان کیونکہ نہیں چلا سکے اور یہ انہوں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے, تو اس کو بہانہ بنا کر وہ آئے. اس کے بعد پھر ملک کے ساتھ ان کے 11 سالہ دور میں کیا ہوا, اور پھر اس کے نتیجے میں ہی مشرقی بنگال, پھر وہ مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش بن گیا. تو وہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا لگنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹرک چاہیے, تو وہ تو ہر وقت موجود ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ حکومت کو آپ اور پارلیمان کو گھر بھیج کے آپ ایک ماورائے آئین جو ہے وہ ایک انتظام لگا دیں, لیکن اس کو چلائیں گے کیسے؟ جب اس طرح کے ادوار آئے ہیں, چاہے ضیاء الحق کا ہو, چاہے مشرف کا ہو, چاہے ایوب خان کا ہو, تو اس وقت کچھ بین الاقوامی کچھ حالات اس طرح کے تھے جس میں پاکستان کی اس کونے والے پلاٹ والی منصوبے کے تحت ضرورت تھی. آج وہ حالات نہیں ہیں. آج افغانستان سے امریکی جا رہے ہیں, اور اب اس وقت جو صورتحال ہے دنیا بھر میں, وہ برما کا آپ نے حشر دیکھ لیا ہے. ملک جو ہے وہ انتہائی طور پر تقسیم ہے, معیشت جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال میں کون یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالنا چاہے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات ہیں. ٹھیک ہے سولنگی صاحب, اسپیکر کا جو کردار ہے اور اسپیشلی جو گزشتہ اسی ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو سی, کس طرح جج کرتے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, لیکن نو باڈی از لسننگ ٹو ہم. آخر آج اس نے جو ہے نا 7 بندوں کو پارلیمان کے اندر آنے پہ پابندی لگائی. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میرے خیال میں جو ہماری پارلیمانی تاریخ کے جو بہت ہی کمزور ترین نحیف جو اسپیکرز رہے ہیں, میرے خیال میں ان میں سب سے نیچے جو ہے وہ اسد کیسر شمار ہوں گے. کل کوئی ان سے بدتر آ جائے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن ان کی جو حالت ہے وہ خاصی پتلی ہے. یہاں پر اسی ایوان میں ایک صاحب موجود ہیں جن کا نام فخر امام ہے. آپ ذرا یاد کریں کہ 1986 میں جب ان پہ دباؤ ڈالا تو وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا. آپ کی اپنی حکومت نہیں سنتی, آپ جو ہے وہ اس طرح کے متنازع فیصلے کرتے ہیں. آج ہی جن لوگوں پہ پابندی لگائی ہے, مجھے بتائیں, مراد سعید کی ویڈیو کلپ آپ کے پاس نہیں ہے؟ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ ذرا وہ نکالیں نا, وہ چلائیں. ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ بلو آئیڈ بوائے ہیں عمران خان کے. آپ نے علی امین گنڈا پور کی ویڈیو نہیں ہے آپ کے پاس, ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ آپ کے پاس جو کیٹ کال کرتی ہوئی شیرین مزاری کی ویڈیو نہیں ہے آپ کے پاس, شفقت محمود کی نہیں ہے, آپ نے ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا؟ تو آپ اپنی حیثیت کو خود کمزور کرتے ہیں اور اپنی جو اخلاقی جو حیثیت ہے اس کو کمزور کرتے ہیں اسپیکر صاحب. جی بہت شکریہ سولنگی صاحب, اینڈ دیٹس دا فیکٹ انفارچونیٹلی. بہت شکریہ گران کتن کو داو سینئر جرنلسٹ مرتضی سولنگی صاحب. یہ خبر وکړلې چې دا ډیره بدقسمته خبره ده او تاسو واورېدلې هغوی خبرې. دا وخت زموږ سره د سپریم کورټ بار اسوسییشن پریزیډنټ او موږ دپاره ډېر محترم سیاست حوالې سره هم او په وکالت حوالې سره هم لطیف افریدي صاحب زموږ سره دی. افریدي صاحب السلام علیکم. السلام علیکم حسن خان, څنګه؟ جی ډېره مننه, الله مو روغ لره. افریدي صاحب دا راته ووایه پرون چې څه وشو پارلیمنټ کې, ظاهره خبره ده بد وشو. اوس خو مونږ دا نشم ویلی چې تاسو پې څه خیال دی, تاسو به خامخا وایئ چې حسن خانه دا نو پکار او ډېر بد وشو, خو دا راته ووایه چې دا ولې کېږي. دیٹ از اے کویسچن. حسن خان چې په کوم وطن کې د خلکو د بنیادي مسلو خیال نه وي, خلکو کې ذمہواری او احساس نه وي, په هغلته ادارې کې کار نه کوي. دلته ټول ادارې راواخله, دغه ته اداره ده, سیول بیروکراسي ده, ملټري بیروکراسي ده,
هغوی د خپل وطن د خپل پلار اجاره ګڼي او د هغوی داسې ښکاري لکه چې جاګیر دی دا بیا چې پسې بل چا که وکیلانو ته لاړ شي زه په خپله وکیل یم نو هغوی هم وایي چې موږ ټول فرښتې یو په موږ کې غلطي نشته داسې د دې ملک بدبختي دا ده خدای پاک داسې خمل کې خلکو له ورکړی دی چې پکې ډېر موسمونه دي سمندر دریابونه غرونه ځنګلات معدنیات په هر ځمکې میدانونه داسې شی نشته چې دې وطن کې نشته خو یو شی چې پکې نشته هغه پکې ایمانداره او په دې وطن مین او د دې وطن سره تړلي خلک چې هغه د وطن خپل وطن ګڼي او د دې ترقي او د دې بهتري او د دې ولس د مسلو حل خپله ذمواري ګڼي هغه خلک پکې نشته او بدبختي دا ده چې په پارلیمنت کې د ټولې څومره سیاسي پارټۍ دي نو دا اول خدای چې په خپل نه دي ولاړ چې دلته څوک راغلي دي او د چا حکومتونه دي او چا حکومت دی بیا چې کوم دي چې د چا نه حکومتونه تللي دي نو هغوی هم بدبختي ده چې ډېر سنګین الزامات د کرپشن لګي او دا د دې وطن د خلکو پیسه چې که چېرې دوی غلا کړي وي او په دوی ثابته شي یقیني خبره ده چې دا ډېر افسوسناکه خبره ده دا راته ووایه چې دا خلک چې سره مخامخ شي او په دې جګړه شي چې ته لوی غلې او ته وړوکې غلې او زه وړوکې غلې یم او ته لوی غلې چې په دې شي چې دا ډاکو او غل یو بل ته چې کوم القاب او اهداف ورکوي خو د شریفې معاشرې نښه نه ده دا ډېره د دې خلکو بدقسمتي ده او د دې پارلیمان چې د دې په پارلیمان کې داسې خلک ناست دي چې هغه د یو بل ته چې هغه د حکمرانان دي او هغه یو بل ته غل ډاکو او لوټمار او بېایمانه او پته نشته داسې اسمي صفت نشته چې یو بل پرې نه یادوي خو دا راته ووایه چې دا خو د معاشرې لیډران دي حاجي صاحب منبر صاحب ملک صاحب وزیر صاحب دا خو ټول معاشرې دپاره رول ماډلز دي نو زه وایم چې هغه خبره وي د فالټ ډزنټ لای ان د سټار ما په خیال دا خو معاشره کې پرابلم دی چې داسې خلک دا معاشره دونه ډي جنریټ شوې ده چې هغه کنزل رټل وغیره چې کوم دی اوس کوم ته چې موږ مقدس هاوس وایو پارلیمان هغې ته راورسېدي نو معاشره چې دا بدبختي دا چې پاکستان جوړ شو 15 کاله وشو او په پاکستان کې قبایلي او فیوډالي انداز ختم نه شو خلک لکه په قبایلي معاشره کې په فیوډالي معاشره کې خلک د مخصوصو خلکو تابعدار وي د هغوی غلامان وي د هغوی خدمت ته هر وخت ملاتړ هغوی کړی وي نو دلته چې ووټونه څوک اخلي د هغوی سره چې د پیسې خاوند نه وي د جاګیر خاوند نه وي د کارخانې خاوند نه وي نو هغه پارلیمنت ته خو په دې وخت کې نشي تللی ډېر په مشکله به پارلیمنت حسن خان زه ورته دا سوچ کولی شو چې زه په غلطه کې یو ځل ته ما لیدلي دي نو نن زه دا سوچ نشم کولی چې زه د پارلیمنت ممبر شم ته خو بلکل نشي کولی چې ته به ممبر شې نو چې داسې خلک چې هغه احساس لري ایمان لري عقل لري فکر لري شعور لري پوهه لري چې داسې خلک پرته ممبران نشي او تش د خپلو ګټو او د خپلو پیسو د زیاتېدو لپاره د خپل حیثیت د زیاتېدو لپاره کوششونه کوي نو یقیني خبره ده چې دا پارلیمنت چې دی که هغه زه ممبر یم او که ته ممبر وې په هغې کې به داسې واقعات او د یو بل داسې بېعزتي او د پارلیمنت دا د پارلیمنت بېعزتي ده دا د خلکو بېعزتي نه ده چې دا پرون ته څه شوي دي جی ډیره مننه لطیف اپریدي صاحب واقعي ستاسو خبره چې دا د پاکستان د پارلیمان د تاریخ چې کم دی هغه خرابه او ورځ بلکې زه وایم چې د صورتحال کم دی دا زموږ ټوله معاشره ریفلیکټ کوي چې یاره آیا معاشره کې هم داسې قسمه دغه ټینډنسیز ځکه چې لیډرشپ دا انکریج کوي نو ظاهره خبره ده معاشره کې هم د دې دپاره سپیس وي ډیره مننه لطیف لالا تھینک یو ویری مچ ګران کتونکو تاسو اخره کې به زه څه ووایم خو دا ده چې څه شوي دي بد شوي دي په کار نه
اوس چې خو لکه پرون دا خبره چې لکه څنګه زموږ ملګرو وکړله چې یاره د تعلیم وزیر چې کوم دی هغه راځي کتابونه او ښه ایجوکیټډ کس لکه دام نه دی چې یاره سړی وایي چې یاره د سټریټ بوایز نی یا د پارلیماني د انساني حقوقو وزیره شیرین مزاري صاحبه راځي په دې پارلیمنټ کې څنګه چغې سورې یا چور مختلف اوازونه ایستل دې دپاره یا زمونږ چې کوم دی لکه پرویز خټک صاحب دي داسې سینیر خلک چې دوی ته د خلکو سترګې او خلک وایي چې دا خو لیډرشپ دی علي امین ګنډاپور صاحب دي مراد سعید صاحب دي نور کافي داسې و چې یاره کوم رویات دوی ډسپلی کړي دي نو ما په خیال دا نه وه پکار بل سپیکر صاحب له هم ذمواري اخیستل پکار دي ځکه چې صرف پارلیمنټ چې کوم دی دا ایز کلاس چلول نه دي بلکې د پارلیمنټ یو تقدس او د سپیکر د کرسۍ د سپیکر د څوکۍ چې کوم دی دا یو تقدس دی کله نه چې د سپیکر هسټري د ته سپیکر ولې وي حالانکه هی ډزنټ سپیک دا داسې سپیکر دی هر یو د سپیکر چې کوم دی صرف خلکو ته خبرې کوي خدا هسټاریکلی دا ده چې د سپیکر کار د ټولو نه ګران و پارلیمنټ کې چې به کومې فیصلې وشوې یا پارلیمنټ کې چې بس وشو دا به هغه د هغه وخت باچا ته رسو مطلب د ټولو نه ګران کار نو د سپیکر یو ډېر کریجیس یو ډېر بهادر او یو داسې کس چې هغه خبره کوي شي هغه کسي ځکه سپیکر چې کوم دی دا په پاکستان په پارلیماني نظام کې چې کوم دی دریمه اهمه چوکۍ د صدر وزیر اعظم نه پس چې کوم دی دا سپیکر راځي دومره اهمه د سپیکر رولینګ چې کوم دی هغه قانون ګڼلی شي نو سپیکر صاحب هم پکار دي چې صرف کرسۍ ساتل نه بلکې د کرسۍ سره چې د هغې کوم تقدس دی هغه هم ساتل ضروري دی اجازت غواړو ګران کتونکو دا زموږ نننی پروګرام او امید دی چې داسې واقعات به بیا نه کیږي الله پامان